अगर कोई टास्क कोई एक तबका पूरा कर सकता है तो हम ही है बदकिस्मती से। वानी साहब ने बात की और सच्ची बात यह है साबती साहब बैठे हुए कि मेरा एरिया नहीं है, मैं कश्मीर पर هر کال د جنوري 15 نیټه د اقوام متحده لخوا کشمیریانو ته د خپلواکۍ په توګه ورځ یاد ساتلی شي. په 15 جنوري کال 1951 کې د اقوام متحده کمیشن برای پاکستان او هندستان قرارداد منظور کړو او د کشمیریانو خپلواکي منلې شوې وه. د دې ورځې مناسبت سره په پیښور بېنظیر وومن یونیورسيټي کې یو سیمینار تابع کړی شوی و. نن زمونږ د یوې ورځې سیمینار وشو د کشمیر ایشو سره ریلیټډ چې د 5 جنوري باندې چې کوم ریزولوشن پاس شوی او د هغې په حوالې سره مونږ چې زمونږ کوم سټوډنټان دي په هغوی کې اویرنس پیدا کولو دپاره او د دې معاملې د نزاکت ته پوهېږولو دپاره چې نن سبا چې د کشمیر ایشو کومه ده د هغې د حل دپاره کمې کمې لارې کیدی شي. په دې پروګرام کې مونږ د مختلف طبقه فکر نه خلک راغوښتي وو چې پای کې مونږ سره جرنلسټان مو او پای کې مونږ سره د یونیورسيټي پروفیسرز مو چې هغوی په خپل توګه باندې د دې مسلې په حوالې سره مختلف قسمه خبرې وکړې او هغوی زمونږ چې کوم شاګردان دي هغوی د دې مسلې نه او د دې د حل نه ډېرې پخې طریقې سره خبر کړل. तुम लोगों ने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया. फिर जो अमेरिका और मगरिब का जो ताल्लुक बना चीन के साथ, वो भी पाकिस्तान मरी से जो है सीक्रेटली हम डॉक्टर हेनरी किसिंजर नन मोंग बेनज़ीर शहीद यूनिवर्सिटी के मौजूद यू د کشمیر حواله کې ډیر ښه سیمینار وشه. زوایم چې داسې سیمینار ضرورت دی ولې چې دلته سټوډنټس هم موجود ول. هغه سټوډنټس ته به موږ دا وایو چې د دې پیسفل حل د پاکستان او انډیا په منځ کې د کشمیر څه دی. کشمیر خو جی د 1947 نه ډسپیوټډ را روان دی او زوایم چې یو ماشوم ته هم اوس پته ده چې الته کوم ظلمونه لګیا دي یا څه لګیا دي، خو اوس هغه ټایم دی چې موږ پیسفلی کینو د دې حل را وباسو چې د کشمیر حل بسي د پاکستان او د انډیا فیوچر کې تعلقاتو سولوشنز بسي. په دې سیمینار کې د کشمیریانو په چارو پوهانو د کشمیریانو په حقونو څرګندونې وکړې. په سیمینار کې د مقبوضه کشمیر سره تعلق لرونکي امتیاز وانی وایي چې जिस तरह भारत ने भी 1947 में उनके प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्रीनगर लाल चौक में मकबूजा कश्मीर के आवाम से वादा किया था कि हम आपको अपना हक देंगे, और इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा में जो है 18 करारदादें इस वक्त मौजूद है मसले कश्मीर के हवाले से. और मैं मकबूजा कश्मीर की बात करूँगा जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है. वहाँ पर इस वक्त हालात जो है इंतहाई कशीदा है. आप देखिए वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा अभी तक शहादतें हुई है. इसी तरह वहाँ पर हाफ विडो है, उनकी तादाद 22,000 है. इसी तरह पैलेट वेटरन्स के ज़रिए जिनकी आंखें ज़ाया हुई है वो उनकी तादाद हज़ारों में है. इसी तरह जो है वहाँ पर जो रेप्स किए गए हैं, जिनके साथ ज़्यादतियाँ की गई, उनकी ख़वातीन की तादाद जो है उन भी हज़ारों हैं.